بورډ ته دی خوا دا واحد دی ټیک شوه بیا ورپسې تسنیه اسمه تسنیه او دې خوا ورپسې جمع نو دې ته یو نظر خیال کوئ ګورئ ما تاسو ته پرون لیکلي وو المسلم صادق ٹھیک شو المسلم مبتدا ہے اور صادق خبر دے او ہمیشہ با دوانه با ہمیشہ حالت رفع کی بھی ٹھیک شو او مبتدا با ہمیشہ معرفہ خبر با عموما نکری او مبتدا جو مذکر خبر مذکر مبتدا مؤنث خبر مؤنث مبتدا واحد خبر واحد مبتدا تثنیه خبر تثنیه مبتدا جمع خبر جمع ٹھیک شو نو دې څلور د اسم څلور اقسامو کې به دا بالکل د یو بل موافق وي د یو بل مطابقت به کوي خو بغیر د وسعت نه وسعت کې به د یو بل خلاف وي نو ګورئ دلته دا واحد المسلم واحد خبر ولا واحد راغی اوس به دا المسلم چې دا تثنیه کومه خبر ولا تثنیه شي المسلمان ٹھیک شو المسلمان صادقان دو مسلمانان رښتونی دي رښتیا ویلو والا دي صادقانی ٹھیک شو ها اوس بلا مسلمانان جمع کوم نو خبر مولا جمع کوم المسلمون صادقون ٹھیک شو اوس په خبر مبتدا و مؤنث کو خبر و مؤنث کیږي المسلمة صادقة ٹھیک شو ما تاسو یو خبر کړو د نکره یو علامت تنوین هم دی ها دو پیش دو زبر دو زیر دا د نکره علامت دی ٹھیک شو نو اوس دا المسلمة صادقة یو مسلمانه رښتیا ویلو والا ده اوس زه دوه مسلمانان کوم نو المسلمتان صادقتان دو مسلمانان رشتیا ویون کی دی صادقتان ٹھیک شو اوس پر مبتدا من سره جمع شي مؤنثه نو خبر مو ولا جمع وروړو المسلمات صادقات وګورئ دا جاندارو نو چې کله مبتدا واحد راتله خبرم ولا واحد مبتدا تثنیه خبرم تثنیه مبتدا جمع خبرم جمع ان شاء الله اوس تاسو ګورئ اوس دا قلم دی نو دې ته ګورئ القلم زرم دا قلم زور دی القلم جدید قدیم زور تا قدیم وی القلم قدیم ٹھیک شو اوس ګورئ دا زه تثنیه کوم قلم مبتدا دی او خبر ولا دا دې خواله چې قدیم دی دا ولا خبر دی ٹھیک شو اوس دا قلم زه دوه کومه القلمان قدیمان ٹھیک شو اوس ګورئ دا غیر دا ګورئ ورته اوس القلم قدیم القلمان قدیمان د قلم جمع چې دا جمع مکسر ده نو دا به مونږه ورله الاقلام وایو الاقلام اوس به خبر ته ګورئ خبر به ورله څنګه راځي نو هغې کې یو خبر وګورئ المسلم او القلم کې څه فرق دی المسلم جاندار دی القلم بېجان دی بل خبره ته ګورئ المسلم عاقل دی القلم غیر عاقل دی ځکه قلم خو بېجان دی نو بېجان کې عقل نه وي اوس ګورئ زه تاسو ته یو بل خبره لیکم مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي الله پاک خالق دی او ټول مخلوقات الله پیدا کړي دي
مخلوق. ٹھیک شو. نو دا مخلوق الله پاک څوک 18,000 دي، څوک 2 لکه وایي، څوک 100 یادوي، څوک 100 نه یادوي که نه. نو مخلوقات الله پاک پیدا کړي دي. ٹھیک شو. او دا مخلوقات چې دي بیا په 2 قسمونو باندې الله تقسیم کړي دي، په 2 حصو الله تقسیم کړي دي. ٹھیک شو. نو دا مخلوقات 2 قسمه دي. الله پاک خالق ته دا مخلوق ټول پیدا کړی ہے، نو بیا دې له دای په 2 حصو تقسیم کړي دي. یو ته عاقل وای، عاقل یعنی عقل والا. ٹھیک شو. یو ته غیر عاقل وای، بغیر عقل والا، غیر عاقل. مخلوقات 2 قسمه دي، عاقل او غیر عاقل. مونږ به عاقل وایو چې کوم د عاقل نه بهر وي هغه غیر عاقل وي. نو اول نمبر عقل الله چا چاله ورکړي. 1 نمبر انسان. انسانان ټول عاقل دي. ٹھیک شو. 2 نمبر ته ګورئ جنات. جنات هم عاقل دي. او 3 نمبر ته ګورئ فرشتے. انسان، جنات، فرشتے. دا 3 قسمه مخلوق چې دي دا عاقل دي. د دې نه علاوه چې نور څومره تاسو ته ښکاري دا ټول غیر عاقل دي. دا 3 قسمونه چې پکې دي دا عاقل دي. دا 3 قسمه چې کوم دي دا عاقل دي. د دې نه بغیر چې هر څومره دي دا غیر عاقل دي. اوس وګورئ انسان پکې شته که نه؟ مسلم عاقل دی. ٹھیک شو. او قلم ته وګورئ، قلم په دې عاقل او په ګروپ کې شته نشته. دا قلم نه انسان دی، نه جن دی او نه فرشته ده. نو دا غیر عاقل دی. نو یاد وساتئ د غیر عاقل کله چې مبتدا جمعي خو غیر عاقلي، کله چې مبتدا جمعي او غیر عاقل وي، کله چې مبتدا د غیر عاقل جمعي، غیر عاقل دی او مبتدا ده او جمع ده، غیر عاقل دی او جمع ده او مبتدا شوه، نو خبر به ولا واحد مؤنث راځي. دا وګورئ دلته المسلمون وګورئ دا مبتدا ده خو مبتدا ده او جمع ده، نو دا غیر عاقل جمع ده، دا عاقل جمع ده. مسلمان انسان دی، انسان عاقل دی. ٹھیک شو. دلته المسلمات وګورئ دام جمع ده خو دا عاقل جمع ده. دلته وګورئ اقلام دا د غیر عاقل جمع ده، غیر عاقل جمع ده. ٹھیک شو. د غیر عاقل جمع ده. الاقلام چې دا د غیر عاقل جمع ده، الاقلام د غیر عاقل جمع ده. نو دې لپاره به خبر واحد مؤنث راځي. خو دا یو خبره یاد ساتئ، دا ډیره اهم خبره ده. که دا مبتدا د مذکر جمعي او که مؤنث جمعي، که دا مبتدا مذکر او که مؤنث خو چې د غیر عاقل جمعي، غیر عاقل او جمعي، مبتدا که مذکر او که مؤنث او غیر عاقل وي او جمع وي، نو خبر به واحد مؤنث راځي. نو خبر به چې مبتدا له واحد مؤنث راځي، نه مذکر له واحد مؤنث راځي او مؤنث له واحد مؤنث راځي. نو ګورئ د قدیم مؤنث سره قدیمتون ده، د قدیم مؤنث قدیمتون ده. اوس الاقلام ده، الاقلام نو د دې مؤنث بس راځي قدیم، خبر به ولا قدیمتون راځي، قدیمتون. الاقلام قدیمتون. ٹھیک شو. نو ګورئ ولا یو خبره یاد ساتئ چې کله مبتدا غیر عاقلی چې واحدی هغه به خبر واحد راځي. ٹھیک شو. او ما چې مذکر نو خبر به ولا مذکر راځي خو چې واحدی. لګورئ اوس القلم واحد دی مذکر دی، قدیم ولا واحد مذکر راغی. اوس را القلمان تسنیه شو، خبرم ولا مبتدا تسنیه راغی او مذکر راغی. القلمان مذکر د تسنیه را، قدیمان مذکر تسنیه ولا راغی. ٹھیک شو. اوس مخکې ګورئ الاقلام دلته دا مبتدا غیر عاقل دی او جمع ده، مبتدا غیر عاقل دی او جمع ده. نو کلم چې مبتدا صرف غیر عاقل او جمع کنه،
مبتدا چې غیر عاقلی او صرف جمع نو د جمع لپاره به خبر واحد مؤنث راځي نو د قدیم المؤنث قدیمتون دی د قدیم المؤنث قدیمتون دی نو صرف جمع لبا د واحد مؤنث خبر ولا واحد مؤنث راوړو صرف جمع لپاره واحد او تسنیه لپاره نه ٹھیک شو موږ معرب بالله وایو الباب زویم دروازه کلاو ده نو کلاو ته مفتوح وای کلاو ته مفتوح وای نو اول وګوره الباب مؤنث دی که مذکر دی نو وګوره فورا دا مذکر دی ځکه اخره کې ګولتا نشته ٹھیک شو الباب نو خبر به مولا مذکر راوړو مفتوح الباب مفتوح ٹھیک شو نو ګوره الباب حالت رفع خبر حالت رفع الباب مذکر خبر مذکر الباب واحد خبر واحد الباب معرفه دی خبر نکره دی ٹھیک شو ها اوس دا باب زد وکوما خبر مولد وکی البابانی مفتوحانی ٹھیک شو البابانی مفتوحانی اوس د باب جمع ابواب دی الابواب نو ګوره الابواب جمع غیر عاقل دی نو د لپاره به خبرم د مفتوح مؤنث دی او مفتوحتون دی واحد او مؤنث راځي مفتوحتون الابواب مفتوحة الباب مفتوح البابان مفتوحان الابواب مفتوحة ها اوس دا کړکۍ نه کړکۍ ته النافذه وای النافذه نو ګوره ولا النافذه وګوره النافذه وګوره مؤنث دی کنه خبر به ولا مؤنث راځي واحد دی نو خبرم واحد مؤنث ٹھیک شو نو ګوره مفتوح مؤنث چې هغه مفتوحتون دی مفتوحتون ٹھیک شو اوس دوا کړکیانې شوې النافذتان مفتوحتان النافذتان مفتوحتان ٹھیک شو النافذتان مفتوحتان ٹھیک شو النافذة مفتوحة النافذتان مفتوحتان اوس بل یو خبره یاد وساتئ النافذة د دې جمع چې ده النوافذ راځي النوافذ دا وګورئ کړکۍ غیر عاقل ده او جمع ده کړکۍ غیر عاقل او جمع ده نو خبر ولا بیا مبقى واحد مؤنث راځي النوافذ مفتوحة النوافذ مفتوحة وګورئ دلته الباب وګورئ الابواب جمع ده خو مذکر ده ٹھیک شو او النوافذ مؤنث ده جمع مؤنث ده خبر ولا مفتوحه راغی ٹھیک شو نو دا زمونږه د نننۍ ورځې سبق او ان شاء الله د دې بیا مونږه مزید هم مثالونه لیکو او په دې بیا تاسو ان شاء الله چې ډېر مثالونه ولیکو ډېر به خپوي